شوی دی علامه جاء الله زمخشري رحمت الله تعالی علیه دا د خپل وخت یو ډېر لوی عالم او امام تیر شوی دی. موږ تاسو د علما او طلبا چې د قرآن عظیم الشان زده کوي نو په مدارسو کې د اول نه وړاندې هغه د حدیث او د قرآن د درس نه وړاندې قواعد ورته کوي، ګرامر ورته کوي د طالبانو ته چې دا ګرامر زده کړي د هغې په اساس او بنیاد سره بیا طالب قرآن عظیم الشان باندې پوهېږي، ځکه دا بنیاد دی. نو دا عالم دا د ګرامر امام تیر شوی دی علامه جاء الله زمخشري. د ده مبارک په دې الفاظو سره کار دا لفظ په دې وخت کې وضع شوی دی، دا لفظ د دغې قوم دی، دا لفظ د عام خلکو دی، ځکه ګرامر سره لحاظ کوو تعارف ورسره. نو دې مبارک د رمضان د دې لفظ باره کې دلته یو خبره کړې ده. دې فرمایي چې د پخوا زمانې نه راهیسې رمضان المبارک د په دې وجه او اساس باندې ایښودل شوی دی چې د لسګونو او زرګونو کالو نه وړاندې په دغه میاشت د رمضان المبارک کې به مؤمنانو مسلمانانو د عبادت او ریاضت او لیاقت اهتمام کوو. صرف زموږ دا امت نه بلکې نور چې څومره امتونه تېر شوي دي هغوی به په دې میاشت کې د ریاضت او د لیاقت اهتمام به کوي، پکې عبادت به کوي، پکې روژې به نیولې پکې. نو د ډېر شدت د وجې نه د ډېر شدت او د تکلیف او د ولږې او د تندې د وجې نه دې میاشت ته میاشت د رمضان المبارک ایښودل شوې ده. د رمضان المبارک ما تاسو ته مخکې ذکر کړی و چې رمضان دا د رمض نه دی او رمض ویل کېږي سختۍ ده. ډېر معاني علماو کړي دي خو د حضور علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو چې کوم معنا او تفسیر کړی دی هغه مبارکان فرمایي وایي روژې ته روژه ځکه وایي د روژې معنا د سوځېدل او چې یو انسان په دې روژه کې عبادت کې ریاضت کې لیاقت کې روژه نیسي د روژې په برکت سره الله تبارک وتعالی دغه انسان ګناهونه سوځوي. سبحان الله. نو الله جل وعلا شانه دې زموږ د ستاسو ګناهونه وسوځي، ختم دې کړي په برکت او په وسیله د دې روژو باندې. ترمذی شریف کې علامه محمد بن عیسی ترمذی رحمت الله تعالی علیه چې د خپل وخت یو لوی مصنف تیر شوی دی هغه په خپل کتاب کې احادیث راجمع کوي او بیا دا خبره کوي پکې چې د حدیث راوي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ دی یا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک کو فرمایل چې کوم یو انسان په روژه کې دروغ پرېږدي، کوم یو انسان په روژه کې دروغ پرېږدي، غیبت پرېږدي، چغلخوري پرېږدي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي الله تبارک وتعالی ته هیڅ حاجت د دغې روژې او د دغې تندې او دغې هیڅ حاجت خدای پاک ته نشته دی. یعنې هغه روژه خدای پاک ته قبول او مقبوله نه ده چې په هغې کې انسان دروغ وایي، په هغې کې انسان غیبت پکې کوي، چغلخوري پکې کوي، دغه روژه خداوند متعال ته مقبوله نه ده. حضور علیه الصلاة والسلام فرمایي دغه انسان فقط صرف په خپل ځان باندې سختي تېره کړه، په خپل ځان باندې ولږه تېره کړه، په خپل ځان باندې تنده تېره کړه، دته په لاس باندې دې نه علاوه بل هېڅ څه نه مېلاوېږي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام منبر ته ختل، مبارک چې منبر ته یا اول خپې په دې منبر باندې کېښوده، مبارک په خپله خولې باندې وویلې آمین. څه وویلې؟ څه وویلې؟ آمین. آمین یې وویل. بیا چې بلې ته وخته بیا آمین وویل، بیا چې بلې ته وخته بیا آمین وویل. صحابه کرام عرض کړي یا د الله رسوله بار بار پړو باندې ختلې، یو ځل آمین وویل، بیا آمین وویل، وجه څه شی ده؟ یو خبره پکې دا د عاصم بن الدرداء وی اول جبريل علیه السلام راته په وخت کې وویلې چې کوم یو انسان، کوم یو مسلمان، موحد مسلمان د هغه د وړاندې ستا نوم مبارک واخیستلی شي او هغه په تا باندې درود ونه وایي، نو ما ویل چې جبريل علیه السلام ویل چې هلاک دي شي او ختم دي شي او مردار دي شي، نو ما ویل چې آمین، ما ویل چې آمین. نو لږ ځان کې راویښ کړه. نبي علیه السلام زموږ د استاسو د پیغمبر نوم چې کله واخیستلی شي په مینه سره محبت سره ټول وایي صلی الله علیه و آله وسلم. په دې باندې خدای راضي کېږي. کتابونه لیکلي دي که یو انسان غواړي چې زما د په رزق کې برکت راشي او زما د رزق زیات شي نو دې درود شریف زیات وایي، دې درود شریف زیات وایي. درود شریف ډېر زیات اهتمام دی. زه مخکې نه مې په دې باندې به چېرته بیان کوم خو مخالف جوړېږي. زما معززو د رسول الله صلی الله علیه و آله
یو دوه زنانو روژه نیولې وه روژه نیولې وه یو صحابي راغی د الله رسول ته عرض کوي مبارک ته فرمایي چې په مدینه منوره کې یو دوه زنانو روژه نیولې ده خو دومره سختې تندې نیولې دي چې دا ډېر تندې د وجې نه قریبه ده چې مړې شي ډېرې سخت په مشکلاتو کې دي مبارک علیه الصلاة والسلام ورته مخ راړي ورته فرمایي وي ستا څه مقصد دی یا صحابي وي مقصد مې دا دی د الله رسوله چې اجازت وکړه چې دغه زنانو ته اجازت وکړه چې اوبه وڅښي او د مرګ نه بچ شي او خداوند متعالی د مرګ نه بچ کړي د سختۍ نه بچ کړي مبارک علیه الصلاة والسلام خو ډېر زبردست حکیم و الله تبارک وتعالی ورته ډېر زیات لوی حکمت ورکړی و مبارک وفرمایل وي زر تر زره دا زنانه به ته راحاضره کړي مبارک علیه الصلاة والسلام دې چې کله ښځې راوستې راویړې ورته مبارک علیه الصلاة والسلام چې وکتل واقعا ډېرې زیاتې خرابې وې راوستې راتلې نه شوې خلکو راوسته صحابه کرام راوستلې مبارک علیه الصلاة والسلام ورته امر وکړ وي په دې خپله خولې کې ګوته ورکړې خپله خولو کې ګوتې ورکړې هغوی ډایرکټ خپله خولو ته ګوتې ورکړې چې ګوتې ورکړې هغوی الټې وکړې ګوتې ورکړې او الټې وکړې چې الټې یې وکړلې نو دې خولې نه دا سرې سرې ټوکړې دي د غوښې دی د خولو نه راوغورځېدې مخې ته صحابه کرام عرض کړي وي یا د الله رسوله قربان ستا د نامې نه شو دا څه ماجره ده دا څه حال دی مبارک علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل وي دا د الله قانون دی دا د الله نظام دی چې کوم یو انسان په روژه کې ګناه کوي او د ګناه نه د خپل لاس نه بندوي په دغه انسان باندې به روژه سخت دی په دغه انسان باندې به روژه سخت دی ځکه په روژه خو د الله تبارک وتعالی مینه ملاویږي په روژه خو خدای پاک انسان ته ملاویږي او ته په روژه کې ګناه کوې د ګناه نه ځان نه ساتې نو ته ووایه نورانیت او روژه سره دواړه یو ځای کېږي اور اوبه یو ځای کېږي کله وحاشه نو چې اور او اوبه نه یو ځای کېږي نو خپل منځ کې بیا ټکراو راځي او چې ټکراو راځي نو خامخا تا ته بیا څه شی وي تکلیف به درته وي پکې خامخا لازمه نو خبره عرض مې دا دی زما معززو چې روژه دا یو عظیم عبادت دی په مسلمانانو باندې دا موږ او تاسو باندې د دې یو لوی مقصد دا دی چې موږ او تاسو خپل خدای راضي او دا یو مؤمنانو باندې کال کې یو ځل راځي خو د دې یو بله نتیجه لویه دا ده چې دا دی خو د الله تبارک وتعالی مقصد په دې روژه کې په مؤمنانو مسلمانانو باندې نیولو کې دا دی چې دا مؤمن مسلمان د ګناه نه ځان بند کړي د ګناه ځان بند کړي او د ګناه نه ځان صرف داسې بند نه کړي چې په روژه کې د ځان بند کړي نه د دې مقصد دا دی تا واقعي تا خبر کوي چې ته د موټروین کله تاسو تللی یا لاره باندې سره دغه راځي چې ګاډي کې ورشي دا ویل شي نو دا د مؤمن مسلمان لپاره یو خبرداری دی چې تا باندې بیا رمضان راغی د ګناه نه توبه وباسي که نه وباسي کنه بیا به صرف په رمضان المبارک کې جمعات کې مونځ کې تلاوت وکړې توبې باندې پسري او تسبیح باندې پلاس کې چې کله د اختر مونځ شي بس بیا به ورته شي د دې مقصد دا نه دی دا عبادت الله تبارک وتعالى حکم نه دی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمایي احب الاعمال الى الله الله تبارک وتعالى ته محبوب عمل بهتر عمل خوش عمل الله تبارک وتعالى دا دی ادومها وان قل لږ دی وي چې همیشه دی لږ دی وي خو چې همیشه دی وي زما معزز نوجوانانو تاسو ته دا پیغام دی چې په روژه کې د عبادت اهتمام دا روژه چې څنګه فرض ده دغسې لمونځ هم فرض دی دغسې لمونځ هم فرض دی څنګه چې به د روژې پوښتنه کېږي دغه شان به د لمونځ پوښتنه کېږي او لمونځ کال سر کې پنځه وخته په ورځ کې فرض دی د ټولو اهتمام په تاسو باندې لازم دی چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول وایي صلی الله علیه وسلم داسې ښکاره لکه چې روژه زما د خیر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک عادت دا دغه مبارک طرز دا چې کله به دا مبارک میاشت یا داسې مبارک ساعتونه په مسلمانانو باندې راغلل ته به دا خپل صحابه کرام ټول راجمع کړل صحابه کرام یې راجمع کړل او د خپلو صحابو ته به یې وفرمایل چې داسې مبارک وخت په تاسو را روان دی دا عبادت دی مسایل به ورته بیان کړل فضایل به ورته بیان کړل هغوی به یې راویښ کړل دغه شان چې کله د رمضان مبارک دا میاشت رانږدې شوه او دې ته یوه ورځ پاتې شوه چې یوه ورځ ورته پاتې شوه نو نبی علیه السلام دا تمام صحابه کرام راجمع کړل جلیل القدر صحابه کرام دا یې راجمع کړل او په دې کې حضرت سلمان فارسي رضی الله تعالی عنه هم په دې
مجلس کې ناس رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو مشهور خطبه د کتابونو ټول کې ذکر ده دا خطبه مبارک علیه الصلاۃ والسلام د خپل صحابه کرام ته ورسره بیان کړو تدرجی په حق حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا تمام خطبه مبارک یاد کړو دا ټول خطبه د یاد کړو او د استقرا او د صحابه کرام ته او له حق د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک د صحابه چې کوم دي کړه دا الله تبارک وتعالى د دین د نقل لپاره د دین د نشر او اشاعت لپاره د پاک دین مختص کړي سره د خپل مصروفیاتنا سره د خپل ضرورتنا د مبارک علیه الصلاۃ والسلام د هر وخت په لبیک کې ولاړ چې مبارک په امر کو چې jihad ته ټول صحابه کرام برابر چې مبارک په امر کو چې پلان کې ته الله هجرت کوو ټول صحابه کرام برابر مبارک علیه الصلاۃ والسلام د صحابه بالکل تابعدار هر څه کې وترړي ولاړ دا سره چې کله سره د ضرورت مو یا چې کوم دي د مصروفیات دي زموږ استاد سره ځان مصروفیات دا به مبارکات او اولاد کاروبارونه او تجارتونه زموږ استاد سره تجارت ته روزګار دي زموږ استاد کار په ټول موبایل کار دی که موبایل کار دی په یو موبایل باندې ریموټ ته درنه راغی دا څه درسه راشه او خبره خلاص ټول کار هغه مبارکات په د یو بل بل ته د خپل سفرونه کول تجارتونه به کول هجرتونه به کول په کلونو ودا مبارکات په سفرونه کې ته خو نن ورشه د دې سره چې تر واشه د ګوره قبرستان په لاشه پیدل لاشه بیا راشه بیا چې راشه بیا په محله کې ټول ته لګي چې ما په ټول ډېر مزل کړی تاسو ته دا څه ده زما معزز حبیبا په میاشت سفرونه به کول خدای باوجود د دین ستره وکړه د دین اراستلې دغه جوړ شوی د دین نقشه دوی راوړه کړې و نبی علیه السلام دا خپل سلمان فارسی ټول یاد کړی و ټول یې کړی و دا ډېر ګران کار دی دا نن سبا چې کوم د دین د نشر او اشاعت طریقه ده دا ډېره زیاته اسانه ده قاری صاحب ناستي عالم صاحب ناستي منځ کې قرآن عظیم شان پروت دي طالب ورته ناستي یو آیات دو آیات درس وکړي هغه لاړ شي بیا د جومات کې نه ټول ورځ خپل آیاتونه یادي اسان کار دی یا عالم راشي سهار کې درس شروع کړي ماسپښین پوره درس خلاص کړي یا دا شان په مدرسه کې په کالجونو کې ټیچر راشي لیکچرونو کې خبر خلاص شي د نبی علیه السلام په دور کې جبرئیل علیه السلام براغه یا به رکوع نازل شو یا به دو آیاتونه ورته نازل شو هغه فقط صرف د آیاتونه الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم وللضالین دا څه نازل شو مبارک علیه السلام په پیغام څومره علم ورکړو څومره په ورته خدای پاک ورکړی و هغه مبارک بیا د دین او د دې آیاتونو مسله لیست تاسو لري اسانه کار دا ډیر ځکرام کار دی د مسلې نه د آیات د مسله لیستل په آیات باندې ځان پوه کول او بیا دا د دې کتاب د دینه غلطه څنګه مسله وباسي دا د نبی علیه السلام دا درس سحر بچ د مبارک د خپل کور نه راوته بهر براغه صحابه کرام ته چې موږ به وشو کې وینول بیګا آیاتونه نازل شوي دي مبارک علیه السلام په آیاتونه ولستل مسائل به ورته بیان کړل بیا به صحابه کرام دا یاد کړل دا به ولیکل دا به زده کړل او دا به د صحابه ته وی د دې نتیجه جوړ شو د دې نه څه جوړ شو دین بدل جوړ شو دا دین موږ تاسو ته په نقل باندې راغلی دی خو نبی علیه السلام باندې دا وحی راغلی دا ډېر ځات سخت بوج په مبارک باندې کتابونه لیکلي دي چې دومره سخت بوج او په چې حضرت عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها سره کې صحابه کرام راغلي صحابه کرام ورته عرض بیا علیه السلام باندې بدل الله تبارک وتعالى قرآن نازلېده دا به هغه انداز څنګه کتابونه لیکلي دي عائشه ورته فرمایي د ټول نه سخت انداز د ټول نه سخت وحی چې د الله تبارک وتعالى د طرفنا په جناب رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې راتله هغه به هغه تاسو دا اوس کتل دي چې کله خلک د مخلوق شي او دا یو شان متصل داسې څنګه دا ډېر بدلږي په دماغ باندې فکر کړی دی دا ډېر بدلږي په سړي باندې د مبارک علیه السلام باندې چې سخت وحی راځه هغه به دغه وحی و دا نو دا شان یو شان څنګه او بیا د دې आवाज دا دیږي چې کوم د الله تبارک وتعالى احکامات نازلول او بیا د الله رسول الله په دې سینه ور کړی و چې د دې ګمړو د आवाज نه ګمړو په شان دی आवाज وکړه ګمړو مالک ګمړو ته راغلی دا د دې بیا مسله وباسه دا بیا یا دوا مبارک علیه السلام باندې سخت بوجو په دا بوجو چې دا د الله تبارک وتعالى د طرف نه پیغام دی قرآن عظیم شان د دې طرف نه څه شی دی پیغام دی دې کې کزي یو خبره باندې پاتې شي یو خبره یو آیات یو مسله باندې پاتې شي زما رسالت او نبوت نه پوره کیږي زما رسالت او نبوت نه پوره کیږي او د پاک قرآن په مختلف کې تاسو قرآن کوي
نیو خو سره دا بوجو او بل مبارک باندې دا بوجو چې چرته دا هیر نشي چرته نو چې کله چې جبرئیل علیه السلام راغی او مبارک ته دا آیتونه لوستل مبارک علیه السلام هم د خپل شوټي مبارک په سبحان الله جبرئیل په تلاوت کوي د خپل شوټي په سوري الله تبارک وتعالى آیاتونه نازل کړل ورته فرمایي چې اے محبوبا ته په ځان په مشقت کې ما چوا ځان په تکلیف کې ما چوا ته صرف د جبرئیل د آیاتونه د کلام ته صرف اورا نور اچول پسینه کې دا زموږ کار دی دا زموږ کار دی تعالی پسینه کې محفوظ کوو او تعالی پسینه کې موږ اچو نو بیا دا اچول دا ستکول دا وړل دا ډېر کلام کار دی نو صحابه کرام الله تبارک وتعالى د دین د زده کړې لپاره او د دین د نقل او نشر او اشاعت لپاره دا الله تبارک وتعالى مختص کړی